کتونکو علب خان شیرپا یم په منډه هډورس باندې ولاړ یو چېرته چې د اوبو کیوسک معلومیږي یعنی د مقدار معلومیږي نو الحمدلله دې وخت کې 1,30,000 کیوسک اوبه دي د دې نه مخکې دا 70,000 کیوسک ته را رسېدلې وې بیا په اوبو کې چې کوم دی نو اضافه راغله او د هغې په وجه باندې 1,30,000 شوې بیګا چې کوم دی نو دا د اوبو شره چې کومه ده یعنې مقدار چې کوم دی نو هغه 2,70,000 ته رسېدلی و څنګه چې موږ پرون ویلو چې دا اوبه به ډېر ښه ده پورې ځي او دا به 2010 سیلاب نه زیات زیان کوي او نو هغه زیان چې کوم دی یو خو پوښتې شوي وي هغې رامنې که بل خو دا پول نه وې پرېوتې نو تنګي یونین کونسل او داسې تحبې او داسې چې کوم دی نو سټیشن او دا ټول علاقه به خرابه کړې وه نو یو خو د پول نقصان شو چې د شب قدر او تنګي رابطه منقطع شوه خو دویم چې کوم دی نو دویم دا چلو شو چې د دې پول په وجه باندې چې کوم دی نو ډېر کافي نقصان اخوا ته چې کوم دی نو هغه بد شو نو دا موږ تاسو ته لږ ښایو چې دا وګوره دې وخت کې د هغه پول منځ کې چې کوم دی نو کومه ټوټه ده نو هغه ختمه شوې ده دا موږ تاسو ته ښایو چې د اوبه څومره په دباو سره څومره په پریشر سره او څومره په تیزۍ سره روانې وي دا لږې چې د اوبه دې وخت کې زیاتېږي یا کمیږي ډېر کافي شور دی او ډېر کافي چې کوم دی نو بلکل سر ګرځوي او دې وخت کې خلک چې کوم دی نو ځان له یو خوا خو لرګي نیسي بل خوا ډېر خلک ټیک ټاکو له راغلي دي تماشې له راغلي دي نو دا چې کوم دی نو دا یو د نقصان باعث ګرځي نو دې خلکو ته زموږ خواست دی انتظامي ته چې کوم دی نو زموږ خواست دی چې دا خلکو نه لرې شي غالب منصور څه میسج ورکوي یو خو خلک راغلي دي یو دا علب خان شیرپا څنګه چې ډي اس پي صاحب مونږ ته ووایي چې یاره ولس چې دی نو هغه د دې ځای ته نه راځي ځکه چې دلته کې تاسو کیمرامین صاحب تاسو ته وښایي د دې سایډ نه چې تاسو ته وښایي چې یاره دا ولس چې دی نو دا په دې باندې ولاړ دی دې ځای کې دی تماشې ته ولاړ دی او دې خوا ته دا انتظامیه دا خلک چې دي نو دوی ورته ولاړ دي چې یاره مهرباني وکړئ دې دغه پسې تاسو مه راځئ دې لرګو پسې دا خلک لګیا دي دا لرګي راټولوي که په سیند کې تاسو وګورئ نو دغه دي خلک لګیا دي او د لرګو د نیولو دپاره په دې سیند کې په دې اوبو ځان وړي خو دې لرګو ته ولاړ دي نو دغه خلکو ته دا خواست دی چې دلته کې کومې امدادي کاروایانې کیږي یا دلته کې څه دغه کیږي نو هغه هم ډیمیج کیږي او هغه هم متاثره کیږي لہذا تاسو په خپلو کورونو کې په آرام کښېنئ هر ملګري سره موبایل شته دی که څه اپډیټس تاسو ته پکار وي نو هغه به تاسو ته میلاویږي او په خپلو ځایونو کې په آرام سره کښېنئ دلته کې دا عذاب دی او په عذاب کې تاسو بالکل دا نشئ ویلی چې یاره مونږ دلته تماشې له راځو نو د عذاب څوک تماشې نه کوي بلکې د عذاب نه خلک ځان لرې ساتي مونږ په دې خبره سره د خپل اوسني ولاګ چې دی دا ختمو چې امید ساتو چې انشاءالله دا اوبه چې دي دا به بتدریج کمیږي او زمونږ علاقه چې ده نو الله پاک پیدا نور اپت نه په امان کې ساتي دا الله په امان